السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو ټول کلی وایو امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ دوستانو ډېره زیاته شرمناکه واقعه مخې ته شوې ده ډېره زیاته افسوسناکه واقعه ده ښځه او خاوند او دوه ماشومان بچي ډېر زیات په بېدردۍ سره قتل کړل شول چا قتل کړل په څه وجه باندې قتل کړل اخر د دوی ګناه څه وه ټول معلومات به سره نن په دې ویډیو کې شریکوم دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ تر نشان اوس خامخا ووهئ زموږ هر یوانې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي مینوالو ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته شوې ده ښځه او خاوند او دوه ماشومان بچي چې په کور کې به یې ډېر زیات د خوشحالۍ زندګي تېروله د خوشحالۍ ژوند به یې کولو خو د هغوی په خوشحالۍ کې ځینې ظالمان راغلل د هغوی خوشحالي یې په خفګان باندې بدله کړه د هغوی هغه د خندینې خوړه هغه یې په ژړا باندې بدله کړه دوستانو چا بدله کړه د دوی خاندان والا بدله کړه د دوی چې کوم تربورانو هغوی سره یې په ځمکه باندې لانجه وه د هغه لانجې دې حد ته ورسېدې چې دغه د یو کور نه یې څلور جنازې په یو ټیم باندې وباسلې دوستانو هغه پورې کتلونه وکړل هغه څلور کسان یې قتل کړل چې د دوی د بدل اخیستو ځینې کسان یې پرې نه خوښتل الله تعالی دې دوی په خپله توره باندې وښیي موږ پولیسو ته دا ګزارش کوو چې پولیس د دوی باره کې انصاف ورکړي دوی له انصاف ورکړي او د دوی باره کې ښه بلپور انویسټیګیشن وکړي او بیا د هغې نه بعد دغه ظالمان ګرفتار کړي او دغه ظالمانو ته پانسي سزا ورکړي دغه رنګې نور معلوماتي ویډیوګانو دپاره زموږ خبر میډیا چینل سبسکرایب کړئ د نشان اوس خامخا ووهئ زموږ هر یوانې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي وسلام